الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله عن علي رضي الله عنه قال إن الله قال لنبيه من أجلك أفتح البطحاء وأموج الموج وأرفع السماء وأجعل الثواب والعقاب أو كما قال علي رضي الله عنه. انتهائی واجب الاحترام مشرانو احباب کرامو او زما انتهائی خوږو ماشومان رونو ځوانانو او انتهائی باغیرته او انتهائی غیرتمند خویندې با پرده چې هغه نن د مجلس ته حاضر شوي دي ټول ته زه سلام وایم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. درود شریف کوشش فرمایي درود شریف ووایي اللهم صل علی محمد و علی اللهم بارک. حضرانو مشرانو ډیر زیات مبارک او ښایسته مجلس ته الله جل جلاله په دې کې موږ ته ناستې توفیق راکو چې 15000 فرشتې هم د مجلس ته حاضریږي او کم کسان چې دعا وایي نو د هغو په دعاو باندې هغه امین وایي. او مخکینو کتابونو کې دا خبره ذکر شوه چې د امت د منځ فضایلو باره کې چې کله حدیث کعب احبار رضی الله عنه هغه فضایل بیانوي نو د مازدیګر منځ چې کله بیانوي نو هغې باره کې وایي چې د مازدیګر منځ یا موسی 4 رکعات یصلیها احمد و امته 4 رکعاته منځ به داسې وي چې نبی علیه السلام د هغه امتیان به هغه منځ کوي 4 رکعاته منځ به قایموي وهي صلاة العصر او هغه د مازدیګر منځ دی. د هغې د فضیلت په باره کې مخکینو کتابونو کې لیکلي وو چې لا تبقى ملک فی السماوات والارض نه خو په اسمانونو کې او نه په ځمکو کې داسې فرشته پاتې شي چې الا یستغفرون لهم چې د امت محمدیه دپاره به استغفار نه غواړي بخښنه به نه غواړي. ومن استغفر لهم الملائکه او الله جل جلاله موسی علیه السلام ته په صحایفو کې فرمایي وی هغه بنده چې د چا دپاره فرشتې استغفار او بخښنه وغواړي لا اعذبه زه هغه له عذاب نه ورکوم. نو هم دې مجلس ته رونو 15000 فرشتې د دې خبرې دپاره حاضریږي چې د دعا کوونکو په دعا باندې امین ووایي. نو ډېر زیات مبارک مجلس دی. الله جل جلاله موږ له توفیق راکوه په دې کې د ناستې د الله رب العزت نه په دې خبره باندې شکر ادا کوو او د الله حمد بړایي او ثنا بیان کړو. هر لمحه قرآن مجید چې کوم مبارک کتاب دی د هغې هره صفحه موږ اړو په هغې کې موږ د شروع نه هم وینو چې الحمدلله ټول ثنا صفات چې کوم دي او څومره تعریفونه چې کوم دي او څومره شکلونه چې کوم دي او څومره نقشې چې موږ ته په نظر باندې راځي او څومره منظرونه چې موږ وینو هوا نظام وینو د سمندرونو نظام وینو د چپو د سمندرونو نظام وینو طوفانونه وینو غرونه وینو او ښایسته ونې او دریابونه او هر قسمه منظرونه وینو. د ټول پیدا کوونکی ذات خورونکی ذات چلوونکی ذات د الله جل جلاله ذات دی. نو الله جل جلاله فرمایي وایي چې دا ټول نظام کوونکی زیمه نو الحمدلله ټول ثنا صفات چې کوم دي خاص الله جل جلاله لره دي. او بیا د قرآن مجید دویم آیات کې موږ او تاسو ګورو رب العالمین چې د ټولو مخلوقاتو پالونکی ذات هغه د الله مبارک ذات دی. رونو هغه ذات چې میانو له هم رزق ورکوي او زمرو له هم ورکوي چینجو له هم رزق ورکوي هغه رزاق ذات دی د الله جل جلاله ذات. نو هغه مبارکه ذات چې ټول کائنات کې څومره ژوند سره دي وما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها وای په دې ځمکه کې څومره ځناور دي څومره چوپایان او څومره څه دي او د ساه اخیستونکي شیزونه دي هغو ته رزق ورکوونکی ذات چې کوم دی نو هغه د الله جل جلاله مبارک ذات دی. نو رب العالمین د تمام مخلوقاتو پالونکی ذات دی. اوس دا کارونه دی ولې کوي نو الله جل جلاله باندې چا زور زبردستی او د چا څه طاقت پې نه چلیږي چې هغې مجبوره کړی دی رونو او هغه ذات دی چلی نه
بلکې د چا پې هم څه قسمه چې کوم دی نو مجبوري او زور زیاتې او طاقت او پاور پې نه چلیږي، بلکې الله جل جلاله فرمایي الرحمن الرحیم. وایي څومره څه چې کومه که نارینه پیدا کوم زنانه پیدا کوم، والله یصورکم فی الارحام کیف یشاء، که ستاسو تصویران د مور په خېټو کې جوړوم څنګه چې زه وغواړم، او دغه رنګ فی ظلمات ثلاث، انسان ستا شکل او صورت زه په دریو تیرو کې دننه جوړوم، او فاطر السماوات والارض، د ځمکې او د اسمانونو جوړونکی ذات هغه ځایما، ان الله علی کل شیء قدیر، په هر شیز باندې قدرت لرونکی ذات هغه ځایما، او دغه رنګ لله ما فی السماوات والارض، ځمکې اسمانونو کې چې څومره څه دي د الله دي، لله جنود السماوات والارض، د الله د پاره لښکر د ځمکې او د اسمانونو دي، لله ملک السماوات والارض، د الله جل جلاله د پاره بادشاهت د اسمانونو هم د الله دی، او دغه رنګ چې کوم دی نو بادشاهت د ځمکې هم د الله جل جلاله دی. وایي دا هر څه چې کوم رزق ورکوم او هواګانې چلوم، او دغه رنګ چې کوم دی نو فالق الحب والنوا، که ته کوم زړی خوري او دانې نه رزق خوري او دغه زړی کري او دغه دانه کومه په ځمکه کې کري، نو چونکی ذات هم زیمه، فالق الحب والنوا، د دغه دانې چونکی ذات هم زیمه، دغه زړی لره چونکی ذات هم زیمه چې دغه زړی نه ستا رزق راوباسمه، فالق الحب والنوا. وایي دا ټول کارونه ولې کومه؟ په څه وجه باندې کومه؟ الرحمن الرحیم، کتب علی نفسه الرحمه، ځکه چې په خپل ځان باندې مې رحمت لازم کړی دی او زه رحیم و کریم ذات یم. وایي ستا دپاره دا ټول کارونه ځکه کومه، د چا زور زبردستي را باندې نشته دی، د چا طاقت را باندې نه چلیږي، د چا نه محتاجه نه یم، چا ته متاثره نه یم، بلکې دغه رنګ چې کوم دی دا ټول کارونه چې کوم کومه، نو دا ټول کارونه زه صرف او صرف کتب علی نفسه الرحمه، ځکه چې په خپل ذات باندې مې رحمت لازم کړی دی چې انسانه ستا دپاره رحیم و کریم شوی یم، او ستا دپاره رحیم و کریم یم، ستا ګناهونه بخم غفور یم، او دغه رنګ چې کوم دی نو ستا په هر څه باندې زما قبضه قدرت دی، قادر ذات یم. نورونو الله جل جلاله ذات مبارکه چې کوم دی، قادر ذات هم د الله دی، قدیر هم د الله دی، غفار هم الله دی، قهار هم الله دی، او جبار ذات هم د الله جل جلاله ذات دی. نو د قرآن مجید کومه صفحه چې مونږ اړو، ان الله غفور رحیم، بخونکی ذات د الله ذات دی، ان الله علی کل شیء قدیر، هر شی باندې قدرت لرونکی ذات د الله ذات دی. قل اعوذ برب الفلق، د سحر په رب باندې چې کوم دی نو پناه غواړم، او د ملک الناس، انسانانو د بادشاه چې کوم دی هغه د الله جل جلاله ذات دی. نو کومه صفحه چې موږ د قرآن اړو د الله رب العزت د تعریف نه علاوه به بل څه نظر باندې را نشي، که حکم دی هغه هم د الله دی، نو تعریف شو. نو دغه رنګ هر صفحه باندې د الله تعریفونه موجود دي، د الله حمد و بړایي هغه موجوده ده، که هر آن هر شان هر غړی او هر وخت کې موږ د الله بړایي او کبریایي بیانورو، نو دا د دنیا شیزونه به زموږ د زړونو اوزي، او د دنیا نقشې چې کومې جوړې شوي دي نو دا به زموږ د زړونو لرې شي، او د دنیا محبت چې کوم دی دا به زموږ د زړونو اوزي. سوزکي والا 500 روپو 10 روپو والا ټماټر خرڅوي، د هغې لپاره څومره غټې غټې چغې وایي لګیایي یې که نه؟ نو که دغه رنګ موږ د الله بړایي کبریایي هر بوټي ته، هر ونې ته، هر دیوال ته بیان کو، نو دغه رنګ یو خو به د الله جل جلاله ذات مبارکه هغه روب، هغه دبدبه، هغه یره به زموږ زړونو ته راشي، او بل د الله دین به موږ ته محبوب شي، د الله رب العزت ذات مبارکه به موږ ته محبوب شي، او دغه رنګ چې کوم دی نورونو د دنیا هغه محبت او د دنیا هغه روب کوم دغه چې راغلی هغه به زموږ د زړونو اوزي. نو دنیا ته الله جل جلاله د انسان را لېږلی، په دې ټولو انسانانو کې چې موږ او تاسو ورونو وګورو د انسانیت ولې پیدا شو، وجه څه شی ده، د دې دپاره وجه څه جوړه شوه؟ هغه صرف یو محبوب مصطفی احمد مجتبی سید الانبیا سردار دو جهان تاجدار مدینه حضور پر نور صلی الله علیه وسلم د دې ذریعه جوړه شوه او سبب جوړ شو. تاسو به اوس وایئ چې دا د کوم ځای ثابت دی؟ د علی رضی الله عنه حدیث دی، حدیث قدسی بیانوي، هغه وایي سبل الهدى والرشاد جلد 175 حدیث دی، هغه وایي الله جل جلاله خپل محبوب مصطفی احمد مجتبی سید الانبیا صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل من اجلک افتح البطحاء، زما نبی ستا د وجه نه مې د ځمکې د نظام پیدا کړو، د ځمکه مې خوره کړه، و اموج الموجه او سمندرونه چې مې کوم روان کړو هغې له مې چپې ورکړې، نو دا مې ستا د وجې نه ورکړو. و ارفع السماء، اسمانونو دا نظام چې مې کوم اوچت کو، نو دا نظام مې جوړ کو، دا مې ستا د وجې نه جوړ کو، ستا د وجې نه مې اوچت کو. و اجعل الثواب والعقاب، زما نبی ستا د وجې نه مې نظام جزا او سزا د قیامت پر ورځ
چې دنیا ما امتحانګاه جوړه کړې ده، مختصر غونده کې زندګۍ دپاره د انسانان د دنیا ته رالیږمه، نو دغه نظام جزا او سزا مې هم زما نبي ستا د وجې نه جوړ کو، چې هغه نظام مې هم ستا د وجې نه الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم، مرګ او زندگی مې د دې دپاره پیدا کړو ستا امتحان واخلم، ایکم احسن عملا، انسانانو په تاسو کې څوک ښه اعمال کوي دنیا کې، دنیا امتحانګاه مې ولې جوړه کړه او آخرت کې مې بیا نظام سزا او جزا من اجلک واجعل الثواب والعقاب، نظام جزا او سزا مې زما نبي ستا د وجې نه جوړ کو. نو هغه الله جل جلاله په تمام زړونو باندې نظر واچو، د محبوب کبریا صلی الله علیه وسلم مبارک زړی رونو د ځان دپاره خوښ کو او د خپل نبی سره دومره حد درجه محبت لري، د هغې اندازه موږ د څه نه ولګو، قرآن اوچت کو. په قرآن کې الله جل جلاله فرمایي خپل نبي ته قل ان کنتم تحبون الله، زما نبي دا خلک راضي سوی چې د الله سم محبت دی او موږ خو د الله سره ډېر زیات غټ محبت لرو جي، او موږ خو سره داسې محبت دی، ته ورته ووایه قل ان کنتم تحبون الله، د الله محبت پته به مهله ولګي، تاسو د الله سره محبت کوئ، الله خپل محبت په نبی باندې سپارلی دی، په محبوب کبریا باندې سپارلی دی او په هغه سید الانبیا خاتم الانبیا باندې سپارلی دی، څوک چې محبوب صلی الله علیه وسلم ځمکې ته الله را لیږلی، چې دغه رنګې الله ورته فرمایي قل ان کنتم تحبون الله، که چېرې تاسو د الله سره محبت کوئ او الله جل جلاله خوښوئ او د هغه سره محبت وي فاتبعوني، نبی ته ورته وفرمایه زما تابعداري وکئ، زما په طور طریقو باندې روان شئ، زما په سنت طریقو باندې روان شئ، زه چې څه ویم څنګه طریقه درته ښیم، څنګه هدایت لاره درته ښیم، دغه رنګې زما ومنئ، زما په طور طریقو باندې تاسو روان شئ، نو یحببکم الله، الله جل جلاله به ستاسو سره به هم محبت وکړي. نو الله جل جلاله ورونو د انسان محبت دا وای د الله سره محبت ته، الله جل جلاله وای زما د خپل کبریا سره محبت ته، تاسو چې کوم محبت زما سره کوئ ما خپل محبت په محبوب کبریا باندې سپارلی، په هغه باندې مې قربان کړ دی، تاسو داسې کار وکئ د هغه په طور طریقو باندې روان شئ، نو زما محبت به العمونی او ما ته به پته ولګي چې واقعي چې کوم دی الله جل جلاله علیم ذات دی، داسې نه خو الله رب العزت خپل محبت په محبوب کبریا باندې وسپاره او د هغه طور طریقې او د هغه انداز او د هغه اداګانې چې کوم دی الله جل جلاله انسانانو دپاره کېښودې، وایي که په دې باندې چلیږي واقعي د محبت او هغه محبت هم چې کوم دی نو واقعي رښتیا دی، دوام صحیح ده، او که چېرې داسې نه وي او د نبي علیه السلام په طرز و انداز د هغه اداګانې محبوبې نه ګڼئ، نو بیا ستاسو د محبت هم هسې دعوه ده، د دې څه اصل نشته. او دغه رنګې رونو مونږ وګورو د نبي علیه السلام کمه ادا نه ده محفوظه، مونږ ته نه ده را رسولی شوې، در دې پورې رونو که مونږ او تاسو سوچ وکړو د نبي علیه السلام د زناورو نومونه څه دي، هغه هم الله محفوظه کړ دي، امت ته را رسولي، صحابه چې کوم دی نو ذریعه جوړه کړله رونو د هغه محبوبو د زناورو د نومونو دپاره. مونږ که چېرې سوچ وکړو او اصح سیر اوچت کو، سیرت طیبه اوچت کو، تفاسیر اوچت کو، په هغې کې مونږ وګورو نو رونو اداګانې خو اداګانې دي، طریقې خو طریقې دي، ناسته فاسته خو ناسته فاسته ده، د اوده کېدو طریقه خو د اوده کېدو طریقه ده، خو که مونږ چېرې په هغې کې وګورو نو په اصح سیر وغیره کې، په دې کې شمایل کبرا کې، په دې کې مونږ رونو وګورو د نبي علیه السلام د زناورو نومونه هم محفوظ دي، لکه څنګه چې د اسون نومونه لیکل دي مرتجز، لحیف، ورد، سکب، سبحه، ضرب، مزاز، د نبی علیه السلام د اسونو نومونه دي چې هغه هم په کتابونو کې محفوظ دي، هغه هم الله جل جلاله ته خپل محبوب صلی الله علیه وسلم سید الانبیا خاتم الانبیا ورته دومره محبوب ورونو چې د هغې د زناورو نومونه هم محفوظ کړ دي، صحابه یې ذریعه جوړه کړ ده او هغه امت ته را رسولي رونو چې د هغه د زناورو نومونه هم نن محفوظه دي، او په کومو اوښانو باندې چې نبي علیه السلام سواري فرمایلې ورونو هغه اوښانو نومونه هم نن محفوظه دي، الله رب العزت امت ته را رسولی دي، قصوه، صحبه، سهریه، جدعه، ثعلب، عسکر، عصبه، دا د نبي علیه السلام رونو هغه اوښانو چې په کومو باندې سواري فرمایلې وه د هغې نومونه هم الله جل جلاله امت ته را رسولي، د خپل محبوب کبریا سره مونږ د هغه محبت وګورو نو کم نبي علیه السلام چې د کومو اوښانو نه اوښانې د هغې نه شودس کړلي رونو د الله محبت وګورو چې هغه هم الله جل جلاله محفوظه کړ دي او امت ته رونو را رسولي، مهره، شقره، الریا، برده، سمرا، عریس، حنا،
دا د نبی علیه السلام هغه اوښانې وي د کوم نه چې نبی علیه السلام رونو دود څکلی و شودۍ ترې څکلی و هغه هم امت ته رارسولی شوي دي او هغه هم الله جل جلاله محفوظه کړي دي رونو او هغه هم امت ته رارسولی دي ولې د دې نه موږ اندازه واخلو مور چې کله د ماشوم سره محبت کوي نو په یو نوم باندې اکتفا نه کیږي کله ورته لاډله وایي کله ورته نازبین وایي کله ورته خپل نوم وایي ولې هلته نه محبت ډېر وي ماشوم یو دی یوازې دی نو په هغه یو نوم باندې دې محبت تمامیږي نه نو کله ورته یو نوم وایي کله ورته بل نوم وایي کله ورته بل نوم وایي د قرنګې د محبوب کبریا صلی الله علیه وسلم حال دی چې کله ورته محمد وایي کله ورته نبی وایي کله ورته بل نوم وایي نو کله ورته رحیم وایي او کله ورته چې کوم دی نو مدثر وایي او کله ورته رونو مزمل وایي دغه رنګې الله جل جلاله د دې سره سره چې خپل محبت هغه رونو د هغه په هر ادا باندې قربان کو او دغه رنګې د نبی علیه السلام مبارکې اداګانې د هغو د زناورو نومونه هم الله جل جلاله د امت ته راورسول ولې الله د محبت اندازه مونږ ولګو چې بای د الله جل جلاله د خپل نبی سره څومره محبت رونو دغه رنګې د بیزو نومونه وګورو چې هغه هم د هغې نه هم مونږ اندازه د محبت واخلو چې رونو د محبت هغه اندازه الله جل جلاله څنګه چې کوم دی نو په خپل نبی باندې وفرمایله وسپارله چې د بیزو نومونه عجوه زمزم سقیا برکه ورسه اطلال اطراف فجره غوثه یم دا د نبی علیه السلام د بیزو نومونه رونو هغه هم الله جل جلاله محفوظ کړو او امت ته راورسول او خپل محبت اظهار ورته وفرمایا چې زما ګورې محبوب داسې محبوب نه و هغه چې کوم دی نو ډېر زیات مبارکه او ډېر زیات ښایسته محبوب زما د هغه هره ادا مې محفوظه کړې ده زناور نومونه مې وله محفوظ کړي دي تاسو ته مې در رسولي په دې کې دا نه چې کوم ورونو دا بیزې وي او یم چې کوم یم نو دا پکې سیرلی ورونو د هغې نومونه الله جل جلاله چې محبوب کله په خپله بیزه باندې نوم یې خیری هغې م راورسو کله په خپل اوښ باندې نوم یې خیری رونو هغې م راورسو کله په خپل هغه اوښ چې شودۍ څکلي چې سواري فرمایله په هغې نوم یې خیری هغې م راورسو او چې کله په خپل اس باندې نوم یې خیری نو رونو هغه هم امت ته الله جل جلاله هغه راورسو او امتیانه مبارکې هستیانې صحابه کرام رونو ذریعه جوړ کړو نو مهره شقره عجوه زمزم سقیا برکه ورسه اطلال اطراف فجره دې ځای پورې دا 9 بیزې دي او یم چې کوم دی دا سیرلی نو دا 10 بیزې وي 9 پکې 9 10 وي نو ټوټل یو پکې سیرلی و 9 بیزې د دې نومونه کې محبوب کبریا ایښي دي نو رونو هغه هم الله جل جلاله محفوظ کړو او هغه هم الله جل جلاله امت ته رونو راورسول د ډالونو نومونه چې په جنګ کې به ډال دی څه شی دی اوسپنه هغه مخته نسی ډال لپاره استعمالوي رونو کومه غټه خبره ده خو نه د محبوب کبریا د لاس ډال دی هغه استعمال کړ دی نو چې هغه کله په نوم کې ښوده هغه هم امت ته راورسو زلوق فتق دا د نبی علیه السلام د ډالونو نومونه دي او کله چې رونو دغه رنګې هغه خودونو له کومه ټوپۍ جنګي چې په سر یې کړه څه چلو شو بهی وسپنه ټوپۍ ده ختم شو خبره ختم شو نه زما د محبوب ټوپۍ ده هغه په نوم یې ښی دی د دې وجه نه دا هم تاسو ته رسومه الموشح ذو المصبوغ دا د نبی علیه السلام د خودونو نومونه چې هغه هم چې کوم دی نو امت ته راورسول رونو او دغه رنګې د زیرو نومونه په جنګ کې چې کوم لباس اچوي او هغه کې ځان پټوي څه خبره ده د اوسپنې د یو جال لباس دی که وی غوندو چا نو څه چلو شو نه محبوب کبریا اغوستی دی هغه اغوستی دی هغه پې نومونه ایښي دي ځکه تاسو در رسومه هغه هم تاسو ته چې کوم دی نو محفوظه کومه نو د زیرو نومونه هم چې کوم دی ذات الفضول ذات الحواشي او سعدیه تبرا بتر او خرنقه او دغه رنګ چې کوم دی رونو د زیرو نومونه هم الله جل جلاله د خپل نبی هغه چې کوم دی نو امت ته محفوظ کړو رونو راورسول خر دی او خچر دی که په هغې هم نبی علیه السلام سواري فرمایله نوم یې پرې ایښودی دی نو څه خبره ده بای چېرته کې نن مړ شو په کنده کې واړته ویایي خښ که خبره ختم نه د محبوب کبریا خر دی او د محبوب کبریا هغه چې کوم دی نو خچر دی نو که د هغې له هم نوم یې خیری نو غفیر یعفور دا چې کوم د نبی علیه السلام د خرو نومونه او فیر چې کله نبی علیه السلام پته ولګېده چې بای نبی علیه السلام د دنیا نه لاړ نو هغه هم دنیا کې پاتې نه شو یو خوا ځي بل خوا ځي بل خوا منډې وی هلته منډې وی دلته منډې وی نبی علیه السلام ورته کله وایي ابوبکر راوغواړه لاړ شي ډز ډز د هغه دروازه وی راشه غواړې دي ورشه عمر رضی الله عنه راوغواړه لاړ شي د هغه دروازه ډز 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 په سر باندې وی او ته پته ولګي نبی علیه السلام رالیږلی نو دغه رنګې رونو هغه او فیر هغه خر چې کوم دی هغه ته چې کله پته ولګېده نبی علیه السلام د دنیا نه لاړ محبوب مصطفی لاړ او احمد مجتبی سید الانبیا صلی الله علیه وسلم هغه دنیا نه لاړو هغه لاړه په کوی کې ځان سرې کونې کته
دغه کو وارته او هغه چې کوم دی نو هم خودکشي وکړه او دنیا نه پسې هغه خر هم لاړ د خفګان د وجې نه. نو دا د نبي علیه السلام سره دغه خر هم محبت ورونو هغه به ورسره هم محبت کو. او دلدل فزه دا د نبي علیه السلام د خچرو نومونه ورونو هغه هم الله جل جلاله محفوظه کړی دي او موږ ته نن راولېږل. ما تاسو وکړه د نبي علیه السلام په اداګانو پورې لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه وایي تر دې پورې مکمل او کامل مسلمان نشي کېدی تر څو چې تا ته زه محبوبه نه یم د چا نه محبوبه نه یم ستا د مور او پلار نه زیات محبوبه نه یم او ستا دغه رنګې د بچو نه محبوبه نه یم او والناس اجمعین د ټولو خلکو نه زه تا ته زیات محبوبه نه یم. نو دا خبره واوره چې به ته کامل مسلمان نشي کېدی او کامل درجې د ایمان هغې ته نشي رسېدی. نورونو دغه رنګې چې کوم دی د نبي علیه السلام اداګانې د هغه مؤذنین د هغه لباس مبارکه هغه جل جلاله الله رب العزت محفوظه کړو او امت ته راورسل. عبدالله بلال بن رباح حبشي رضی الله عنه او دغه رنګې عبدالله ابن ام مکتوم دې ته وګورو نو دا چې کوم دی نو په مدینه کې مؤذنینو او سعد القرظ رضی الله عنه هغه په قبا کې ورونو او دغه رنګې چې کوم دی نو بل دریم څلورم مؤذن دی هغه نوم رانه ذهن نه اوس ووته نو هغه چې کوم دی سعد القرظ رضی الله او دغه رنګې بل صحابي دی نو هغه په مکه کې مؤذن دی ورونو. نو دغه رنګې نو موږ ابو محذور رضی الله نوم دی څلورم مؤذن د نبي علیه السلام هغه چې هغه په مکه مکرمه کې ورونو. نو دغه رنګې چې کوم دی د نبي علیه السلام څه محفوظه نه دي او کومه ادای داسې دی ورونو چې هغه امت ته راونرسېده او امت ته حواله نه شوه او صحابه د هغې دپاره قربانیانې ورنه کړې. په چاینا کې موږ وګورو د صحابه ورونو 8 قبرونه دي. په افغانستان کې وګورو 15 قبرونه په افغانستان کې صحابه. په هندوستان کې موږ وګورو 25 صحابه قبرونه هلته کې دي ورونو. پنجګور ته پنجګور ولې وایي؟ 5 او ګور قبر ته وایي. موږ چې وایي ګور کاخ که نه نو ګور قبر ته وایي. د دې وجې نه چې کوم دی نو پنجګور 15 قبرونه صحابه هلته کې دي په پنجګور کې دي ورونو. هغه راغلو د څه لپاره راغلي وو؟ تجارت دپاره راغلي وو. تجارت خو هغه خپل پرېښوده. ابوبکر صدیق رضی الله عنه د ریشم دکانونه دي 2 هغه په دین باندې قربان کړه او بیا لږه شان وظیفه اخلي تاسو څادرې مه خرڅوئ. عمر رضی الله ورته فرمایي څادرې مه خرڅوه کپړې مه خرڅوه ته خلیفه یې به خلک به نظام به بیا څنګه چلیږي ته چې کوم دی نو مطلب د بیت المال نه مقرر کا یاره دا خو مې زړه نه غواړي وایي نه مقرر کا. عمر رضی الله پې زور راوستو هغه بې به زوره مقرر کړه چې کله وروسته شروع نو بیا څه چلو کو اخري کې باغ وقف کو باغی وقف کو. ولی دا د بیت المال نه وظیفه خوړله. عمر رضی الله ته پته ولګېده چې هو د محبوب صلی الله علیه وسلم مبارک یار هغه چې کوم دی یار غار هغه چې کوم دی نو به باغ نو ویل عمر صدیق الله دې په تا رحم وکړي. ویل د نور مسلمانانو دپاره دی لاره داسې کېښوده چې هغه اخوا دې خوا تللی نه شي. ولې د بیت المال نه تا لږه وظیفه خوړه هغې نه هم ښځې چې کوم دی بیبي مبارکۍ هغې د حلوا یا څه شي فرمایش وکړو وی یاره که دا پخه کړو مونږ ځان دپاره وی یاره ما سره خو څه نشته چې راوړمه زیاتي وی زه ښه ده نو لږه چمچ پې دې بچ کوله. هغه چې کله کېښوده هغې د حلوا دپاره جمع کړه. ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته یې وویله عرض یې وکړو چېرې ما دا لږ بچ کړي دي د دې نه که مونږ څه میټه څه شی پوخ کړو. هغه ورته ویل ښه ویل پته ولګېده چې دا اضافي دي د دې نه علاوه مونږ ګزاره کولی شو. هغوی یې میوړه په بیت المال کې واپس جمع کړه او سړي ته یې حکم وکړو کم چې خزانچي و هغه ته ویل آینده لپاره موږ له دغه راکې نو یوه چمچه کم اچوه. د دې نه پته ولګېده چې بای زموږ ګزاره په دې باندې هم کېږي. نورونو هغه مبارکې هستیانې هغو څه قربانیانې د دین دپاره ورنه کړې. دین دپاره څه یعنې په څه قربانۍ کې هغه وروسته پاتې شو. هر قسمه قربانیانې جاني مالی او په آخر کې بیا جنګ سفین او جمل او په دې کې د عزت قربانیانې هم د دین دپاره هغه مبارکو هستیانې ورکړې او هغه دین موږ ته راورسو. نو خبره مې ترونو په دې پورې کوله چې د نبي علیه السلام څه ادا محفوظه نه او څنګه نسبنامه الله جل جلاله هم محفوظه کړې ده. ما ګډ انداز کې درته نبي علیه السلام نسبنامه ذکر کوم. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نزر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مزر بن نزار بن معد بن أدنان بن أدو بن حميسة بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن أبي بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن يدلاب بن تابح بن جاحم بن ماحش بن عويفي بن عبقر بن عبيد بن حمدان بن سبزة بن يسربي بن يحسن بن يلحن بن أرعوى بن عيزي بن زيشان بن عيسر بن أقنات بن إيهام بن مقصر بن ناحس بن زارح بن سمي بن مزي أو بن عبس بن عرام بن قيدار بن إسماعيل عليه السلام. دا د اسماعیل علیه السلام پورې د نبي علیه السلام د نیکونو نومونه لاران نومونه نیکونو نومونه هغه ځای پورې الله جل جلاله محفوظه کړل رونو او موږ ته یې راورسول. نن ما ورته یو
نن ما ته خو ماشاءالله جیب د موبایل لپاره غټ کو او غټ پړاک موبایل خو واغېسته، خو آیا د نبی اسلام سنت مبارکه چې د اما عایشه صدیقه رضی الله عنها په مبارکه سینه باندې پروت دی، د دنیا نه نبی اسلام روان دی، آیا موږ هغه سنت طریقه هغه مبارک سنت نن په زندګۍ کې راوستره چې زما دپاره ستا دپاره اما عایشه صدیقه خو تر دې پورې فرمایي وایي چې د مرګ نه علاوه په مسواک کې هر قسمه چې کوم دی نو شفا ده، د هر قسم مرض دوا ده پکې وایي، او 70 فایدې خو عام طور باندې لیک دي، موږ تاسو ته معلوم دي ګاډي کې زرونو هغه چې کوم دی نو مسواک یې نو اډوکي به هم نه ماتېږي، غټ حادثې نه هم الله پاک بچ کوي. او دغه رنګې یو مونځ باره کې نبی علیه السلام فرمایي چې احب ان اصلي رکعتین، زه دا خبره خوښوم 2 رکعته مونځ وکړم من ان اصلي 70 رکعتا، د هغې نه چې 80 رکعته وکړم، د هغې نه مې زیات دا خوښ دي چې 2 رکعته وکړم بغیر سواکین، خو چې هغه 80 رکعته کوم بغیر مسواک نه کوم، دا 2 رکعته کوم د مسواک سره کوم، وایي دا 2 رکعته مې د 80 رکعته نفلو نه زیاته محبوبه دي او خوښ دي راته. نورونو یو په 80، بل روایت کې یو په 15، بل روایت کې د علی او د ابن عباس رضی الله عنهما روایت دي په هغې کې 99 په یو کې 400 پیرې 400 درجې چې کوم دی مونځ غټېږي. نو آیا موږ سوچ وکړو د نبي اسلام کومه ادا موږ په زندګۍ کې راوسته، دومره غټو موبایل لپاره هم جیب هم غټ کو، انتظام هم له وکړو، خو مسواک دروند شی دی که نه، په جیب کې خو یې نشو ګرځولی. نورونو دغه رنګې د محبوبې اداګانې هغه چې کوم دی نو په خپله زندګۍ کې راولو. نو دغه رنګې رونو د محبوب کبریا صلی الله علیه وسلم مبارکې اداګانې زندګۍ کې راوستل، په دې کې زموږ کامیابي ده. موبایل ما ورته نن سوچ وکړو 75000 روپۍ والا موبایل، هغه چې کوم دی زموږ یو ملګری په کلاس کې زموږ سره هغه ډېر مالدار و، نو 75000 روپۍ باندې موبایل واخیسته. چې کله موبایل واخیسته نو کال نیم پکې نه تېرېده، چې بیا ما ته څنګه چللی موبایل دې څه کوو، راسره دی، ما یې خرڅ دی نه که دا خو چې خرڅو مې وایي ارزان شو یاره، ما یې څو ارزان شو، ویل چې 45000 ته راغی، نو کال نیم پکې نه ووته چې 45 ته راغی، هغه موبایل 25 ته راغی. بیا د وجه سره هغو ته خپله کوټه پوره کړي هغه شیز نه، او بیا رونو ما ته راولیږي. نو ولې د نبی اسلام د مبارکې اداګانې هغو ته خوښې نه دي، هغو ته د دې نه سخت الرجي ده او سخت تکلیف د نبی اسلام د مبارکو اداګانو د کافرانو ته یهودیانو ته چې به څه طریقې سره دا مسلمان بنده د سنت طریقو نه هټ کر شي، سنت طریقو نه دی اوزي، نو بس زمونږ کامیابي درونو په هغې کې. نو کوشش ته دې خبرې دا دی چې رونو مونږ سنت طریقې په زندګۍ کې راولو. د هغه مبارکه هستی چې ابو هریره رضی الله عنه فرمایي ما رأيت شيئا احسن من رسول الله صلی الله علیه وسلم، وایي د نبی رسول الله زیات خوبصورت او ښایسته په دنیا کې ما بل څه شی نه لیدلی. کان کأن الشمس تجري في جبهته، گویا ته به وایي د تندې مبارک او د مخ مبارک دومره ښایسته وایي چې گویا ته به وایي چې نور د په تندي کې روان دی. نو وایي داسې ښایسته او داسې ښایسته چې کوم دی نو پلقېده. اما عایشه صدیقه رضی الله عنها اشعار وایي د نبي علیه السلام په شان کې لنا شمس وللآفاق شمس وشمسي خیر من شمس السماء فإن الشمس تطلع بعد الفجر وشمسي طالع بعد العشاء أفلت شموس الأولين وشمسنا أبدا على أفق العلا لا تغرب ویلنا شمس وللآفاق شمس، وی یو نور زمونږ دی، یو د اسماني دنیا نور دی چې یو دا دی. وشمسي خیر من شمس السماء، وی زما دا کوم مبارک نور چې دی نبی علیه السلام مبارک هستی محبوب کبریا، وی دا د دنیایي نور نه ډېر زیات ښایسته دی، د هغې نه ډېر زیات غوره دی او ښه دی ته. او فإن الشمس تطلع بعد الفجر، وی که دنیایي نور ته وګورې هغه خو د نور د فجر نه بعد د سحر نه بعد راخیږي. وشمسي طالع بعد العشاء، وی زما نور ته وګورې نو هغه د ماسخوتن نه بعد هم چې کوم دی نو ځلیږي. یو صحابي وی زما نه څه شي ورک شوی و، په هغې پسې ګرځېدم یا ستن یا د یا څه شی یادوي، وایي په هغې پسې ګرځېدم تیاره وه، وایي نه مومنده، وایي چې په ټاکه په دې کې نبي اسلام ومې کاته نبي اسلام را دننه شو راغی، وایي چې څنګه راغی، وایي د مخ مبارک نه دومره رڼا ته خطا چې وایي ما چې کوم دی نو هغه شیز پټه پټ بیا مونده، بیا چې کوم شیز رانه ورک شوی او هغه نه مونده کېده، وایي چې نبي اسلام څنګه مبارک تشریف راوړو نو وایي دغه رنګې ما هغه شیز بیا موندو او فټاپټ د نبي اسلام مخ مبارک نه دومره ښایسته رڼا تله چې دغه رنګې هغه شیز ماته میلاو شروع نو. نو نبی اسلام تر دې پورې فرمایي اذا نسیتم شیئا، وایي کله چې تاسو نه څه شیز هیر شي او هغه بیا نه مونئ نه یې مومئ فصلوا علی تذکروا ان شاء الله، وایي په ما باندې درود شریف شروع کوئ، کم شیز دنه ورک شي ما باندې درود شریف شروع کوئ، ان شاء الله هغه شیز به ته رایاد شي چې دا په کوم ځای کې تا یې وایي تر دې پورې. او د درود شریف باره کې به ته یو د درې فضایل بیان کړم. نبی علیه السلام کعب احبار رضی الله عنه فرمایي هغه وایي
وایي چې ما په مخکینو کتابونو کې وکتل موسی علیه السلام باره کې لیکلي وو. الله جل جلاله ورته فرمایي ای موسی علیه السلام آیا ته دا خبره خوښوي چې د قیامت په ورځ باندې تږی نشي؟ موسی علیه السلام ورته فرمایي جی ها زه دا خبره خوښوم چې د قیامت په ورځ باندې زه تږی نشم. نو الله جل جلاله ورته فرمایي وایي په آخري نبی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې په کثرت سره درود شریف وایه. نو دومره پورې موسی علیه السلام کتاب ورکړی شوی دی رونو، تورات هغه ته ورکړی شوی دی او د بني اسرائیلو پیغمبر دی رونو، هغه ته الله جل جلاله فرمایي کعب عبارز نهو د هغه باره کې فرمایي چې موسی علیه السلام ته هم الله جل جلاله وفرمایل د قیامت په ورځ غواړي چې تږی نشم؟ نو هغه ورته ویل چې جی ها یا الله پاکه زه غواړم چې د قیامت په ورځ باندې زه تږی نشم. نو الله جل جلاله ورته وفرمایل چې ای موسی علیه السلام په کثرت سره درود شریف وایه، لهذا د قیامت په ورځ به تږی نشي. او بل روایت کې نبی علیہ السلام فرمایي حدیث شریف مفهوم دی چې بای تاسو کې څوک داسې غواړي چې د قیامت پر ورځ د الله جل جلاله سره د هغه ملاقات هغه په خوشحالۍ باندې وشي، دی خفه نه غمجن نه، او د الله جل جلاله سره ملاقات په خوشحالۍ باندې وشي، نو هغه دی به ما باندې په کثرت سره درود شریف وایي. نو د دې د وجې نه به انشاءالله العزیز د قیامت پر ورځ دا بنده چې کله د الله رب العزت سره ملاویږي نو دی به خفه نه وي، دی به خوشحاله وي. او بل روایت کې راځي حدیث شریف مفهوم دی، نبی علیہ السلام فرمایي یو مسلمان بنده به خفه ولاړي، پریشانه به ولاړي، غم په حالت کې به ولاړي، او هغه به چې کوم دی نو تلې د میزان هغه نیکۍ به وایي د کمې شي، د نیکو تله به وایي سپکه شي. د نیکو تله به چې کله سپکه شي وایي دی به انتها درجاتو غم او په پریشانۍ کې به ولاړي، وایي زه به تشریف راوړم دومره شان پرچې د ګوتې له سره منګې به زما سره سره وي، وایي هغه به زه په نیکو عملونو کې واچوم، وایي دا به درنه شي، په ګناهونو باندې به درنه شي، وایي دا بنده به دومره خوشحاله شي ما ته به وایي زما مور او پلار په تا قربان، سیرت نه هم ښایستی، د صورت نه هم ښایستی، ته څوک یې؟ وایي زه به وفرمایم زه ستا نبي یم، په دنیا کې چې تا په ما باندې درود شریف ویلی و هغه نن زما سره امانت و، ما ستا د حاجت په وخت کې تا لپاره پیش کړو. نو څومره ښایسته خبره ده. نبي علیه السلام فرمایي وایي تر دې ابن عباس رضی الله عنه روایت دی، په هغې کې ابن عباس رضی الله عنه عرض کوي قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، وایي نبی علیه السلام وفرمایل من قال جزا الله عنا محمدا ما هو اهله، وایي څوک چې دا دعا د درود شریف ووایي یو پیر چې جزا الله عنا محمدا ما هو اهله، داسې میلی شي جزا الله عنا محمدا ما هو اهله، دا درود شریف وایي چې څوک یو پیر وایي اتعب 70 کاتبا الف صباح، وایي دغه بنده چې کوم دی او یا لیکونکي فرشتې به د زرو ورځو پورې د دې په نیکو باندې ستړي کي، اتعب ستړي وی کی 70 کاتبا او یا لیکونکي یعنی فرشتې الف صباح زرو ورځو پورې به دغه فرشتې او یا فرشتې وسې سړی نن وی جزا الله عنا محمدا ما هو اهله، دا سړی دنیا نه لاړ، اوس زرو ورځو پورې د لپاره فرشتې لګیاري او د عملونه لیکي، او باید دغه چې کوم د دعای ویلې درود شریف ویلې په نبی علیه السلام باندې، نو دغه درود شریف به دی زرو ورځو پورې به د نیکۍ ته ملاویږي شاته نه. نو څومره ښایسته خبره ده، ده که نه ده؟ او بل روایت کې روافع ابن ثابت الانصاري رضی الله عنه فرمایي نبی علیه السلام وفرمایل من قال چا چې دا درود شریف ووایه اللهم صل علی محمد وانزله المقعد المقرب عندك یوم القیامه، وایي چا چې دا درود شریف په ما باندې ووایه وجبت له شفاعتي، وایي زما سفارش د دې بنده دپاره واجب شو چې چا دا درود شریف وایه اللهم صل علی محمد وانزله المقعد المقرب عندك یوم القیامه، دا وجبت له شفاعتي، وایي زما سفارش د دې بنده دپاره چې کوم دی نو واجب شو. نورونو دغه رنګې د محبوب کبریا سید الانبیا سردار دو جهان او محبوب کبریا او تاجدار مدینه حضور پرنور صلی الله علیه وسلم د هغه مبارکو اداګانو کې زمونږ دپاره کامیابي ده، او د هغې نه هټ کړونو چلیدو کې زمونږ دپاره د دنیا او د آخرت چې کوم دی ناکامي ده. خاص کر د جمعې په ورځ باندې موږ کوشش کوو، ځکه چې یو روایت کې راځي مفهوم د حدیث داسې دی چې د جمعې په ورځ باندې سل ځله څوک درود شریف په ما باندې نبي اسلام فرمایي ووایي نو د قیامت پر ورځ به دومره عظیم شان رڼا به الله جل جلاله دې بنده له ورکړي که دغه رڼا په ټوټل انسانانو باندې تقسیم کړی شي د هغو دپاره به هم پوره شي. او بل روایت کې د جمعې په ورځ سل ځله درود شریف باره کې راځي، جمعې په ورځ سل ځله درود شریف ووایي نو د 200 کالو صغیره واړه ګناهونه به الله جل جلاله معاف کړي. نورونو دغه رنګې د ماتې ګوډې خبرې وي، نو څو خبرې هم ستاسو مخې ته عرض کړئ پیش هم کړئ، نو کوشش ته دې خبرې دا وکړو د بیانونه او دا خبرې خو موږ هر ځای کې اورو، خو بای عملا پې څومره وکړو. بیا کومه موقع کې دې مجلسونو ته موږ حاضرېدل پکار دي، ولې
بای بعضې نه مخکې سړي موډ نه طبیعت یې خرابي بل څه مسله یې مخې ته چې کم کس ناسي نو زما په شان کې مطلب بیخي اړو مطلب په خپله بې عمل او دغه نه نو بای بیا داسې کس چې نیکوکاره کس هغه ستاسو مخې ته بیان وکړي نو د هغې نه انسان اثر واخلي د هغې نه هغه طور طریقه ورته راشي په زندګۍ کې نورونو دغه رنګې کوشش ته دې خبرې ده وکړو زمونږ مثال که ته بیان کړم خدای شته عربۍ کې یو شاعر دی هغه د شعرونه وایي د خپل شیخ په باره کې عجبت من الشيخ ومن زهده ومن ذكره النار وأهوالها ويكره أن يشرب في فزة ويسرق الفزة إن نالها و شیخ باره کې فرمایي شاعر بیانوي اسې زمونږ مثال زه د خپل بمثال بیانوم نور علما کرام او مفتیان کرام ناست دي د هغو شان کې ګستاخي نه کوم خو هغه شاعر وایي عجبت من الشیخ ومن زهده وایي زه خو د خپل شیخ صاحب په دې تقوا او په دې زهد پسې ډېر زیات چې کوم دی نو تعجب او حیرانه شومه ومن ذکره النار و احوالها او دی چې کله د دوزخ او د جنت د دوزخ د احوالناکیانې او د اور بیانوي او دا دومره زیاته چې دا به داسې جهنم به داسې دومره به ګرمي داسې به ومن ذکره النار و احوالها وایي په دې پورې هم ډېر زیات په تعجب کې شمه او حیران شمه ويكره ان يشرب في فزة وای چې کله اوبس کی او څوک ته د چاندیو د سپینو زرو په لوښو کې اوبه پیش کی وای هغه هم نه خوښوي چې دا اوس کی ويسرق الفزة ان لها و یقین کوي وای که موقع ورته میلاو شو دغه چاندی د لوښ هم پټوي بیا اوبه خو به کې د خلکو مخکې نس کی او که موقع ورته میلاو شو نو هغه هم پټوي نو زما مثال خورونو تاسو ته خپل مثال بیانوم مفتیان کرام علما کرام شان کې ګستاخي نه کوم خو دا مې ته ځکه ویل چې بای مونږه کمزوري یو 1400 سال بعد علما کرام مفتیان کرام یو نو 1400 سال بعد یو تاسو مونږ به صحابه پورې تړلی دغه رنګ څه کمزوري تاسو کې زمونږ کې نو بای دا کمزوریانې چې کوم دی ته نه ګورو دین په ځان کې راولو دین خپل کو او سنت طریقې په ځان کې راولو او همیشه زندګۍ دین مقصد جوړ کو دنیا زمونږ ضرورت دی نو سم خیال ټول ملګري به کوشش کوي ان شاء الله ټول ملګري ان شاء الله د دې د پرونو سنت طریقې مونږ کې راشي تاسو کې راشي غون عالم کې راشي به فکر کو غمو کو درد کو د دې لپاره مونږ ان شاء الله وختونه ولګو او دغه رنګ د سنت طریقې په ځان کې هم راولو او نور مسلمانانو ته هم ورسو سم خیال کوشش وکړو ان شاء الله ټول ملګري به وختونه لګو ټول را دي فرمای ان شاء الله چې وختونه به لګو الله جل جلاله دې موږ د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وما علينا الا البلاغ